جوانانو مهمانانو او مهزبانانو لري نږدې نه راتلونکو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم هرکلی وایم جمعې ښایسته مبارکه ورځ دی په محبت سره جواب راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما عزتمندو جمعې دا یو څو لمحات وي خپل زړه نرمولو قرآن و حدیث زده کولو الله و الله رسول په خبرو باندې عمل کولو او هغې عمل نه مخکې هغې دپاره اورېدا موږ سره دا څه لمحات وي کوشش کوئ جمعې په ورځ باندې امام منبر ته خطا نه مخکې سړی ځان حاضر کړي دا ډېر ډېر زیات فضیلت دی ما عزتمندو قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو تاسو اسلام تا پورا دن نشے پورا دن نشے پا احکامو کے کہ آغا دا اللہ لجانبوی کم قوانین چې الله له جانبه بندگانو باندې لازمی دي حقوق العباد په معامله کې یا حقوق الله په معامله کې په دې باندې پورا ځان راولئ او دا اپناو کړئ مسند امام احمد کې په دویم جلد صفحه نمبر 210 باندې دا حدیث موجود دی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق قاضی خواتا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پا دے وقت کے چیف جسٹس دا مدینہ قاضی ہو دے خلاف دعوی وکړل دعوی څنګه وکړله حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ بهر تلو دا کم کسان حج یا عمره ته کتلی وي دا باب السلام باندې چې سړی وردن کېږي دا غټه دروازه چې د نبی علیه السلام زیارت ته برکه وګورئ په ښي طرف باندې نښه اوس هم شته دی څه نښه داسې نښه چې دا کور د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا کم چې باب السلام باندې دننه کېږي او د ده دلته یوه ناوه وه پرناله وه چې باران به وشو نو مسجد نبوي شریف ته به چې کم خلک تله چونکې دا لار وه په هغې زمانه کې خو مسجد نبوي دومره غټ خو نو بیا به یې کپړې دې سره څښا کېدې اوبه به راتلې نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغا پرناله وباسله چې دې سره مونځ کوونکو ته تکلیف رسی چې مونځ ته راځي اوبه پې باندې راځي او کپړې یې څښا کېږي حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاضی وقتا مقدمه ورړه چې د وخت بادشاہ د مسلمانو امیر زما اجازت بغیر زما د کور پرناله ولې باسله ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا پیغام راغی چې حضرت ابی بن کعب د مدینه قاضی دی غواړي لک دی حدیث باندې غور وکړئ چې صحابه کرامو ژوند څنګه راغی په لاین کې ودرېدو نورو خلکو احکام راوړي دي چا څه مسله چا څه مسله امیر المؤمنین د وقت بادشاہ قیصر و کسرا چې د ده له نوم نه یریږي هغه عظیم هستی نبی علیه السلام فرمایي عمر چې په کومه لار ته ځې په هغه لار شیطان هم د یرې نشي تلی هغه امیر المؤمنین په لاین کې ولاړ دی دا نه چې دا خو د وخت بادشاہ راغی لاین مخکې کا چونکې شریعت مسله ده نو که مسله د متعلق دی خو مخکې کا نه په لاین کې ولاړ دی څه وخت چې نور کسان ختم شو دی ور مخکې شو قاضي ته و ستا متعلق د نبی علیه السلام تر حضرت عباس دا مقدمه راوړې ده او په تا یې دعوه کړې ده وی بالکل زه د دې صفایي کومه و ای عمر ته خاموش شه
ته مدعی نه، ته مدعا علیه، تا باندې دعوه شوې ده، ته به نه غږېږې. غږېږي به هغه اول چې چا دعوه کړې ده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یې رامخې کړو. دا نه چې قاضي دی، قاضي دی، دا نه چې مسلمانو گورنر دی، نه، الله او د الله رسول احکام لواړو مخکې. ما عزت مند حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای اے قاضي صاحب، زنوما زما په عدم موجودګۍ کې د زما د کور پرناله باسلې ده او پرناله چې داسې غټ شیز نه دی، خدا مقدمه مې په دې وجه سره تاسو خواته راوړې ده چې دا پرناله خو د شهنشاه او شهنشاه چا په در باندې بادشاهان هم سلامي کوي او چا دربار ته چې بادشاهان راشي خپل سرونه ښکته کي، هغه شهنشاه او شهنشاه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاسونو مبارک لګولې. ما ته د دې خبرې درد دی چې دا ولې لرې کړلی شو. ما عزت مندو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښ کې راغی. هغه جانان دور یاد شو. دا نه وایي چې زه اوس قاضي وم، وایي قربان دا پرناله بارانونه نبی علیہ السلام په زمانه کې هم کېده، نبی علیہ السلام لرې نه کړه، هغه په خپله لګولې. دا بارانونه حضرت ابوبکر صدیق په دور خلافت کې هم کېدل، هغه هم لرې نه کړله. زما په عدم موجودګۍ کې حضرت عمر ولې لرې کوي؟ دا خو عام پرناله خو نه، الله محبوب لګولې. اوس هم باب السلام باندې چې سړی دننه کېږي دروازې مخې ته کلا او غټ داسې نښې پرې ښودې چې دلته هغه پرناله لګېدلی. خو که تاسو خیال کړی باب السلام باندې دننه کېده نبي علیه السلام ته سلامي کولو په وخت باندې سړی ور دننه کېږي غټې دروازې بره دا نښه پې باندې شته، دې ځي کې په دې ګوټ کې هغه ناو پرناله لګېدلی وه. ما عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښ کې راغی. وایي اے عباس رضی الله تعالی عنہ، زه له تا نه معافي غواړم، چونکه الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دا په خپله باندې لګولې، نو زه د وخت بادشاه ولې نه یم، د مسلمانو امیر المؤمنین ولې نه یم؟ راځه نن وسته زما په اوږو باندې ودرېږه او دا پرناله په اکه زګي باندې ولګوه. بیا ولګېده. نن هم هغه نښه موجود دی باب السلام باندې سړی دننه کېږي. مطلب مې څه دی د حکایت نه، د واقع نه؟ اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام تا پورا پورا وردن نشے. صرف د روجی مسلمان ما جوڑے گا، دا موز چھ دے ټول کال فرض دے، صرف پر رمضان کے فرض نہ دے. اے مسلمانہ دا صدقہ دا خیرات چکے دا تا ہر وقت او کل کال پکار دے. صرف په دې وخت کې نه چې اکسیډنټ ته وکړو تکلیف تر ورسېدو، صرف په دې وخت کې نه چې تا باندې رمضان راغی اوس پې کې نه. الله فرمای ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام ته پورا پورا دننه شئ. الله دې تاسو نه اسلام پورا پورا غواړي چې تاسو پورا پورا اسلام ته نه یو دننه شوي، بل بس تاسو په وجه سره اسلام ته را دننه شي. اسلام ته پورا پورا دننه کېدونکي هغه صحابه چې څنګه یو حکم باندې عمل کوونکي. ما عزتمندو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ په حق کې دا آیت الله نازل کړو. شان نزول دا دی د چې ایمان راوړو، چونکې دا د یهودیانو غټ عالمو. نو د یهودیانو په مذهب کې د اوښ غوښه خوړل دا حرامو. څه داسې شیزونه و چې حضرت یعقوب علیه السلام په ځان خپله حرام کړي، په خپله به نه خوړل. نو احکام د الله هغه شو چې په دوی باندې هم حرام شول. نو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ چې ایمان راوړی نو خلقو ته وایي خپلو ملګرو ته، چونکې مو خو ایمان راوړو مسلمان یو، نبی علیہ السلام دین مو ومنلو، حق دین دی. خو اوس په داسې کو چې موسی علیہ السلام دین به هم نه پرېږدو. توجه غواړم، دا اسلام یو داسې دین دی چې څه خلک په دین کې دننه لارې وباسي، په دین کې دننه به لارې باسلو اجازت نشته درته. رسول الله دین به فقط منې، د بل نبی دین چې دی احکام چې دی هغه منسوخ دي. انبیا موږ ټول منو، لا نفرق بین احد منهم.
په یو رسول کې هم مونږه فرق نو ټول فضیلت وال د ایمان مو دی په خود دین احکام شریعت فقط د رسول الله بچلی د بل چا دین احکام بنه چلی ما عزت مندو وی سبکو د سبکو چې د اوغ وخه چونکه نبی علیہ السلام په دین کې خوړل او نه خوړل برابر دي مباح دي کسو کې اخري څه خبره نشته او کسو کې نه خوري نو څه خبره نشته نو مونږ به داسې کو چې دا اوغ وخه به نه خورو نبی علیہ السلام په دین باندې خو مونږ عمل دی چې د موسی علیہ السلام په شریعت باندې هم مونږ عمل وشي د دین په حواله سره د اسلام سختی وګوره دنیاوی معاملاتو کې خو سختی آلریډي ده ته زمونږ فقه وګوره کتاب الله د فقه زمونږ ایوه ایسه دی بلکې حقوق الله ایوه ایسه دی او حقوق العباد زمونږ فقه درې حصے دی درې نکاح بیا او شفا دا درې حصے چې دی زمونږ فقه دی په معاملاتو کې ما عزت مندو بس خپل منځ کې خبر وکړه چې نن نه بعد به مونږ د اوغ وخه نه خورو ولې چې نبی علیہ السلام په دین کې خوړل او نه خوړل برابر دی او موسی علیہ السلام په دین کې خوړل حرام دي نو نه به خورو چې په دواړو مذهبو په دواړو ادیانو ایمان عمل راځي دوی دا خبر وکړه سره پاسېده لږ ټیم نه وته شوی چې الله جبریل راولېږلو حکم یې راوړو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه اسلام ته پورا دننه شئ اسلام تعالی نه دن نشوي پورا ور دن نشي نبی علیہ السلام فرمای اے عبداللہ ابن سلام زما په دین کې د اوغ وخه خوړل او نه خوړل برابر دي خو استاد پاره چونکه د موسی علیہ السلام دین له وجه نه خوري استاد پاره او ستارو فقاد پاره د اوغ وخه خوړل الله واجب وګرځول خامخا به خوري ولی چې فقط د رسول الله په دین باندې عمل وشي نبی علیہ السلام په دین باندې عمل وشي قرآن کے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ واللہ رسول نے مخکې کېږئ ما د دې آیت شان نزول څه دی څه خلک داسې و 30 شعبان المعظم په ورځ باندې بغیر د تپوسه بغیر د څه کتلو یا اورېدلو روجې ونیسلې د رمضان الله دا آیت نازل چې زما محبوب موجود دی ما محبوب تاسو د روجې حکم نه کړه تاسو څنګه روجې نیسئ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ و اللہ رسول نه مخکې کېږئ ما نن هغه شریعت موجود دی مونږ ته زمونږ څخه خلک داسې وي دین نه ځان نه خورئ 30 شعبان ته ما فرض روجه دی که اعلان وکړي او که نه وکړي بھئی روجې دپاره هم یو وخت دی وخت ورپاره معیار دی او منځ دپاره هم یو وخت دی ماسپښین په وخت کې ته د مازدیګر نشي کولی په مازدیګر کې ته د ماښام نشي کولی په ماښام کې ته د ماسخوتن نشي کولی نو ته څنګه چې د فرض روجې وخت راغلی نه دی او ته روجه نیسي نو دغه شیز نه اجتناب پکار دی هغه څه شی دی علما چې دي زمونږ رهبر زمونږ قاید دي مونږ به هغوی نه دین په معاملاتو کې تپوس کوو دین په معاملاتو کې زمونږ عوام ورونه چې دي دا ړانده دي دا نه دی خبر الله او د الله رسول احکامونه نو څه به کوې عالم سره به کښېنې شریعت مسلې تپوس پتې کوې خپل ځان به ترې خبروې چې آیا داسې نه وي زه چېرته غلط خو نه یم لګې نو اسلام قوانین لازمي دي الله رب کریم حکم ته غاړه ایښودل په مسلمان باندې په هر آن کې په هر حالت کې په هر صورت کې ورپاره لازمي دي چې مسلمان با صحابه کرامو به څه قسمه معاملات راغه نبی علیہ السلام دربار ته بیا رامنډه کړه بیا نبی علیہ السلام دور اقدس نه بعده مسلمانو خپل ذات د پاره خپل ځان د پاره قاضیان مقرر کړه په هر ځای کې به فقها کې نستل او خلکو با مسلې ورته وړاندې کولې یو دور داسې راغی چې په خانه کعبه کې مکه مکرمه خانه کعبه سلور واړه طرف ته سلور خیمې لګېدلې وې او د هر امام ځان له خیمه کې بناستو د هر مذهب سلور مذهبونه دي د هر مذهب خلک به راتلل او خپلو احکامو تپوس پې کولو په هغې به عمل کولو نن هم هغه دین دی نن نسور لسوه کاله هم دا دینو خو مونږ مسلمان چې یو
دین له احکامو نه ځان نه خبرو. عمر تیر شو بس کور کې په مونځ درولې شوي یا بهر چېرته جومات امام ودرولو بس ودرولي یو نور مونږ ته پته نشته چې زه سوی یم زما مونځ په څه حالاتو کې دی څه کیفیت کې دی امام پسې د اقتدا څه شرایط دي امام پسې د ودرېدو 14 شرایط دي اقتدا یو شرط هم تاسو ته نه دی معلوم نو څنګه به مونځ کېږي امام پسې ودرېدا 14 شرطونه دی د مونځ دیش واجبات دي دیش امام دے پارا او 26 واجبات مقتدی دے پارا د مونځ شپږ شرایط دي اوه فرضونه دي ټوټل 14 فرضونه شو مونږ کې چاته معلوم دي دا به مونږ چیرته زده کو قبر کې به زده کو څنګه به مونږ ته ملاویږي د دې زده کړه دغه شیز پسې مونږ مسلمان غور نکو څه دې پارا صرف او صرف مونږ دنیا ته ټایم ربا سلای دی صرف او صرف مونږ مسلمان دنیا پسې نه ختیو دسې نه دی پکار دین زده کړې دی پاره که تاسو وګورئ زمونږ د کور څومره معاملات دي د زنانو دا زیات تر دین چې دی مونږ ته بیبي عایشې نه میلاو شوی دی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ټول احکام مونږ ته واضح بیان کړی دي څه دی پاره چې دین ته مسلمانو ته چیرته مسله پریشانی را نشی نبی علیہ السلام دور اقدس نه بعد با صحابه کرام راتلل دا به پرده کې ناستوا او احکام به تزده کول دین احکام به تزده کول یو خو به حضرت ابو هریره خلکو ته دین خیلو بل طرف ته ما عزت مندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کوفه ته حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راولے گلو دا سے دا دین یو سمندر روان کرو چھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کوفے نا دوبارہ واپس مدینہ تراتلو 10,000 عالمان پا کوفہ کے پریخول 10,000 عالمان نبی علیہ السلام فرمائی لدے کوفے نا لدے فارس نبا دین پور تکیگی او فرمائی دا دین با پکل دنیا باندے خورشی اگا سشای اگا دے زما استا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب او دین خیلو چنن 90% خلق چی دی پزمک مخ مسلمانوں کے احناف پرات دی دا سے دین خور کرو